بسم الله الرحمن الرحیم. په قرآن مجید کې په 13مه سپاره کې دا سورې بروج دی والسماء ذات البروج. نو دې کې یو آیات دی قتل اصحاب الاخدود، یعنی د اصحاب الاخدود نه څوک مراد دي. او په مسلم شریف کې هم دی پر خپل باب دی باب قصه اصحاب الاخدود ولا دا پورا تفصیلی واقعیا دا داسې وا چې یو بادشاه نو سره جادوګر او صحیح قول مطابق دا بادشاه د یمن بادشاه او د نوم یوسف ابن نواس. نو د سر یو لوی جادوګر او هغه بوډا شو، هغه بیا وفات کېدو. نو د جادوګر ورلوي چې زه خو بوډا یم او زه به وفات کېږم، نو تعالی یو داسې ماشوم یو کس راوله چې هغه له خپل جادو خېمه. نو بیا هغه تاثر یې باچا به خپل کارونه کول. بهر حال نو یو ماشوم یو کته خط اکړه ماشوم خيار ماشوم یو کته او هغه چې کوم دینو وی چې ته به دې جادوګر ته ځې او دنه د جادو زکی وی ډیره خره مور او پلار سره ول خبرو کوي وتلو راتلو. نو چې دې په لار باندې تلو راتلو نو په لار کې یو راهب ناسو اټم کې عیسائی مذهب خصي دینو. دا واقعیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او یا کله مخکې تیر شوی. بهر حال نو هغه چې کوم نه غسر وکي ناسو نو چې غسر وکي ناسو جادوګر لراتلو نا وخت او یا کوړه تلو بیا نا وخت جادوګر دا شکایت لګولو مور او پلار ته چر دی نا وخت راځي. نو هغه بیا دی راهب ته وی دی ماشوم چې رسو کمال ته کې جادوګر وی چې دی نا وخت راځي چې کوړه زم ایوي چې نا وخت راځي. نو راهب ورلوي چې ته کله جادوګر ته لاړ شي اول ته کې نا وخت شي نو ورلوي چې کوړ کې سکار وی کې وجي سار شو او کنه کوړ ته نا وخت راشي ولې چې جادوګری سار کړو نو بس گزاره بکی. بهر حال د چې دا راهب خبره ورېدي اثر به شو او دایې د وجه چې کوم دینو د اسلام وروړو مسلمان شو لکه عیسائی شو اټ کې صحیح مذهب صحیح مسلمانی و. بهر حال نو دی اورس په لار باندې تلو ته شهر دا سوق مې خو جادوګر دی بل خو راهب دی. نو په لار کې اوزمري نه ټول خلکو لار باندې کړو نو څنګه خو دلی شو نو څوک دی پدلی شو دوی چې څنګه چلو. نو د چې کوم دینو وی چې اوس په پته لګي چې یاره جادوګر سي دي او راهب سي دي یو ګټه راوس یو کاني او هغه چې کوم دینو وی ک یا الله چرته د راهب د دین چې کوم دین دا سم وي نو یا الله دا چې کوم دینو دا چې کوم دی په دې باندې دا قتل کی هغه چې کاني وښتو بس حالت کې قتل شو. چې قتل شو نو دوی خو دا د راهب د دین صحیح دی نو بیا راهب له واقع مو یو بالکل صحیح خبره ده او ورلوي چې ته خو زمانه ډېر اوچت شوی مطلب دا ته داسې حال در رسېدلی وي پتا یو مصیبت ور راځي نو ته به کې صبر کې زمانه به ګورې نه لې ځکه چې داسې حالات راځي. بیا بهر حال نو دوا چې لون بو نو چې دوا په لاس راکړو الله نه مې دعا وکړه الله به ټیک کو چې کوم بو یا بل څه بیمار بو د بوله دعا وکړه الله به ټیک کو صحیح مسلمانی و. نو په دې وجه باندې نو د بادشاه یو نوکر هغه لوندو او بادشاه کې اسونه لوندو نو چې هغه دا خبر ورته بل تخفي ته حای پیرول او سیرول او دته وی چې دا بم درکم پیسې هم درکم دي مشم دي خو کتا ز مستر غټیکا نو دوی چې زه دې کول نه کوم دې کول الله کوي ته د الله خبرو منه مسلمان شه او چې ته صحیح اسلام او مسلمانۍ ته راوړې نو زه الله نه دعا کوم الله تعالی شفا درکړي. بیډه راخه چې څنګه مسلمان شه د الله دعا کوي الله شفا ورکړي شو چې بادشاہ دربار کې بیا ناستو بادشاہ ولې کا اثر غړي څنګه ټیک شو وی ته حسین ناشته دی ولې حضرت د کشانچر یو ماشوم او وسیدا خو ما نه ټیک دا ما رب ټیک کړی یو ماشوم هغه د دعا کوي بس الله ز ټیک کوم ها بادشاہ ولې زمانه بل مربشته زمانه سی بل ربشته بس هغه له سزا مزا ورکول شي ماشوم خیا ماشوم چې کوم دین او کول غیر واستو ماشوم له سزا مزا ورکول او دا چا دا کړی دا راهب راوستو راهب ته وی چې شابه یا خپل دین نه وړه او یا چې کوم دین واستاون قتلو نو ولې زه دین نه وړم نو وځ دا پاسه عراقي خدا یو یا دوه ټوټې کو دا نه بیراو سوغیم یو اړې به کې دوه ټوټې کو د دین نه وړېدو دی ماشوم له چې تا مونږ شاب بار باندې دوه ټوټې کو او که د دین نه وړې او که اورې نو بیا سید هغه مطلب دا چې دا خو جادوګر دی دا جادو د کړې د اوس په دغه رسیدلې چې دی مونږ سره شي بهر حال هغه دین نه وړېدو نو دوی چې بیا په بل طریقه باندې واړو نو د سره سکاسان ک خپل پوج وغیره ځان سره کو وید سره شي او دی غر سر له هجوي چې دا غر سر له هجوي نو الته کې چې بوزه او لوی سر اوچت له هجوي نو الته نه کدي خبره منی هو ټیک ده کنه منی بس ځان دې گزار کې چې بس تاسو ته بیا راځي چې بس مردار شي علم دې وای هو مردار خلک شهید شي. بهر حال نو چې دې دا غر سر له هجول دوی یا الله ما چې کوم دې تر دې نه بچ کا ته یا الله زموږ لپاره کافي شي.
په غر باندې زلزله راغله، غر ټول دغه شو، ټول وردي هغه پوجیان چې کوم دی د باچا ټول خراب شو، مردار شو او دی چې کوم دی سی سالم باچا ته راغلو. باچا ولې ته څنګه راغې؟ ولې دا کشان راغی الله زه بچ کړم، زما ملګري څه شو؟ ویې الله ختم کړو، زه الله بچ کړم. ښه نور خلک پوجیان ورسره کو په کشتۍ کې کېنول، دې سمندر منځ ته بوځې که د دین نه وړي خو ټیک ده، که نه وړي به سمندر منځ یې ګزار کېږي هغه شي. دې چې کشتۍ کې کشتۍ منځ له ورسېده ده له پته وه چې دې به موس غورځوي، نو د بیا د الله نه دعا وکړه چې یا الله مړ دې د بچ کړو ته زما لپاره کافي شي. نو هغه کشتۍ چې کوم دی الټه شوه، ټول پکې مړه شو او دی چې کوم دی واپس صحیح سالم راغلو. باچا ورته وویل لکه کسان دې څه کوو؟ دا ټول مړه شو، اوبو کې کشتۍ په وړې ده، صحیح سالم راغلو. دا څنګه چل دی؟ نو دې باچا ته وایي چې باچا ته ما نشي قتلولی او که ته ما قتلې او وجنې مې. باچا وایي چې دې زه په طریقه لرې کړم چې دا فتنه دغه نه شي، مطلب دا چې دا ټول خلک مسلمانان شي، نو په دې وجه دې لرې کول غواړي. هغه خو ولا فتنه وي، خو دا اوسي مسلماني وه او دین له چې کوم دی الله تعالی هر ځای کې چې کوم دی نو تقویت هغه ورکړی دی او کله مشکلات راځي نو دا خو پکې شته. بهرحال نو د باچا ته وایي چې ته ما نشي قتلولی، که ته ما قتلې زه یو ترکیب ښیم په دې به ته ما قتلې. وایي څه ترکیب دی؟ وایي ته به ټول خلک راجمع کړې، ټول د علاقې د ښار او د ټول چې څومره ستا بادشاهي ده ټول خلک به راجمع کړي او زه به یو ترکیب ویم د کشان چې لوبو کې د پانسۍ په ته به مې کښېنې، زما د غشم به یو غش راوالې ما پیولې او زه به تاله یو کلمه وښیم او چې ته ووې نو بس ته به چې کوم دی نو بیا به زه مړ شم. ډېر ټول خلک یې راجمع کړو. هلک خبردار مو چې دا څنګه چل دی؟ ماشوم یو پېره ووتلو بیا ووتلو چې کوم دی نو مړ کېږي نه. نو بهرحال نو په دې وجه باندې نو دی چې کوم دی نو څه چل یې وکړو، بیا چې کوم دی ټول خلک راجمع کړو او دې تختې په تخته باندې کېنولو، پانسۍ په تخته باندې او غش یې چې کوم دی راواغستو. چې غش یې راواغستو وایي ته به کومه کلمه وایې؟ دا وایي چې اشهد ان لا اله الا الله، او کومه کلمه وه د هغه ټایم که نه که د عیسی علیه السلام نو عیسی روح الله، هغه کلمه به یا لا اله الا الله به وایي چې د اله نه بل معبود هغه چې کوم دی نو نشته، دا کلمه به ووایي او ما باندې به غش یولي به زه به بیا مړ شم. چې دا غش یې راواغشتو دی کلمه ووایي او داسې د هغې ووایي چې زه د دې هلک په عرب چې کوم دی د ده چې کوم الله دی په هغه باندې ایمان راوړم، داسې د هغې ووایي. بهرحال چې الله چې د ده داسې خبره وکړه چې د دې هلک کوم رب دی یعنې د کوم خدای دی په هغه باندې زه ایمان راوړم او غش یې به ولي، نو بس بیا به څه شي. نو هغه چې بادشاه چې غش راواغستو دا خبره چې کوم دی وکړه، غش یې ورخطا کړو چې زه د دې هلک په رب باندې ایمان راوړم او غش یې وشو، نو هغه مړ شو. خو چې څومره خلک ناست وو ټولو دا خبره وکړه چې مونږ هم د دې هلک په رب چې کوم دی یعنې الله په هغه باندې چې کوم دی ایمان راوړو. ناشنا خبر ده، ټول خلک مسلمانان شو. نو باچا وایي چې زه خو د دې نه یېرېدم او دا واقعه خو داسې وشوه، داسې چل شو، ما خو به کلاړه کېده اوس په ټول په یو پېره کې مسلمانان شو. دا بس چل کېږي به د لارو کوڅو او ځای په ځای چې کوم دی خندق یې وکنستي او ورونه یې پکې بل کړه، کلو یې لیکندې وکړې، خلک یې ورغورځول، خلک یې ورغورځول. ویل څوک د دین نه نه وړی او زمونږ دین ته نه وړی بس مونږ یې داسې ووجنو. نو ډېر خلک یې ورغورځول، څو زره کسان چې کوم دی ورغورځول. په دې کې یو زنانه مویې سره وړوکي ماشوم د پېو هغه زنانه چې ورغورځول نو هلک ویرېده ونده کې، نو ماشوم له آواز وکړو وي ته په حق باندې ویلېږم معلومه دی. او بل ځای کې دا خبره هم شته، یو روایت کې داسې هم راځي، یو قول داسې هم دی چې ماشوم چې کوم دی نو هغه چې کوم دی ورغورځولو او چې کله ولا مور ورغورځوله نو مور یېرېده غونده کې، نو ماشوم ولا اور نه آواز ورکړه چې مور یېرېږه ما دا چې کوم دی نو اور نشته، دا بلکې چې کوم دی یو قسم نه جنت دی. معلومه دی. نو په دې وجه هغې چې کوم دی نو بیا هغې چې کوم دی یارونه کړه. نو بهرحال دا واقعیت داسې خو پرې داسې راځي معلومه دی، لیکن الله تعالی هغې ته ایمانونه ورکړي وو او ټول خلک مسلمانان شو. بهرحال نو جدي واقعیت نو دا زموږ عبرت دی چې مسلماني سي مسلماني وي هغه په معمولي خبره باندې د ایمان نه وړي، د دین نه به نه وړي، او که هغه مرګ راځي که هر څنګه حالت راځي دی به د ایمان نه وړي، ځکه چې ایمان داسې واحد قیمت دی چې د دې ټوله دنیا چې کوم دی قیمت نشي ادا کولی. ځکه که دا ټول غیر مسلم راوځي کې او دی ایمان نه وړي ټول به جهنم ته ځي. او که یو مسلمان ګناهګار وي او څومره ګناهونه یې کړي وي لیکن ته صرف کلمه ویلې را ایمان نه وړی، دا کس په جنت ته ځي. نو قیمتي کوم کس شو؟ دا کس شو چې ایمان وړی دی. ایمان نه څوک اورېدلي نه دي الحمدلله مسلمانان اصحابو واقعه زموږ مخې نه پراته دي، د ایمان نه اورېدلو نه دي پکار. موږ پکار داري چې موږ هم په ایمان باندې کلک ودرېږو، په الله باندې باور وساتو، انشاءالله په دې کې زموږ دنیا او د آخرت څه وي خیر وي. والسلام.